الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زما نوم دی بیرولي خان او تاسو ګورئ تعمیر الاسلام چینل. د ساینسي ایجاداتو دپاره خو کامیابي ډېرې ضروري وي او دا ساینسي ایجادات خلک د دې دپاره کوي چې زموږ انساني زندگی نوره هم په آرام شي، چې د دې لپاره ساینسدانان شپه ورځې محنت کوي او ډېرو سختو مراحلو باندې هم تیریږي. خو څو پیرې داسې هم شوي دي چې دا ایجادونه د انساني تحفظ لپاره جوړیږي، خو دا ایجادات اکثر لپاره دې ساینسدانانو باندې را الټه شي او د دوی د زندګو لپاره ډېر الټه عذاب جوړ شي. عام طور پر خو هر یو انسان په خپل ایجاد باندې ډېر زیات خوشحالېږي او فخر پرې هم کوي، خو بیا هم په تاریخ کې داسې خلک هم موجوده دي چې تر مرګه پورې هغوی د خپلو ایجاداتو باندې ډېر سخت خفه وي او ډېر سخت افسوس کوي چې دی وایي چې دا قسم لاسیز ما ولې ایجاد کولو او کاش دا سیز ما ایجاد کولی نو نن به د انسانانو د زندګۍ زیاته محفوظه وي او انساني زندگی به ډېره اسانه وه. په 1941 کې په ورلډ وار 2 کې یعنی په دویم جنگ عظیم کې د یو ایس پریزیډنټ روزولټ یوسف د یو ایس ملټري نظام کارپوهېدو دپاره یو څو ساینسدانانو خط ولیکلو او اجازت یې ترې وغوښتو چې موږ دې د نیوکلیر هتیارو جوړولو اجازت ترې راکړی شي، کني د جرمن فوج به مخکې د دوی نه دا هتیار جوړ کړي او د دې علاوه په دنیا کې مزید نوره تباهي هم جوړه شي. چې په دې خط باندې د آینسټاین دستخط هم موجود و چې د دې دستخط د لاسه آینسټاین ته د ټول عمر زندګۍ افسوس و. د دې خط د منظورۍ نه پس د یو ایس آرمي په دې هتیارو جوړولو باندې کار شروع کړو چې د دې مقصد صرف دا و، یعنی نیوکلیر هتیار جوړول. ولې چې آینسټاین د ده په دې پروجیکټ کې ډېر زیات مدد کړی، برای راست نو کړی، خو ولې چې په 1905 کې د ده یو ایجاد چرچا وه چې یعنی ای ایزیکیول اف اس سکویر ایجاد دا وایي چې ماسک په انرژۍ کې بدلول آسان دي او ممکن هم دي او په دې فارمولا استعمالېدو باندې لومړنی اټم بم تیار شو. هغه اټم بم چې د جوړولو نه پس د جاپان په ښار نیګوشیما او په ناګاساګي باندې ورویشتل او د دنیا انساني تباهي یې جوړه کړه او په دنیا کې د انساني بې ګناه وژلو یې ډېر زیات تذلیل وکړو. چې په 1954 کې د خپل مرګ نه یو څو میاشتې مخکې آینسټاین په خپل خط کې دا اقرار وکړو چې په هغه خط باندې دستخط کول د ده د زندګۍ ډېره غټه غلطي وه چې د دې دستخط به ده ته همیشه افسوس وي. خو ولې چې اوپنهیمر د هندوانو تاتوه بګو د خپلو ټکو داسې د افسوس اظهار کړی دی چې زه اوس یو مرګ جوړ شوی یم د غونډې دنیا تباه کولو لپاره. ولې چې د حفاظت په نوم باندې جوړ شوی هتیار چې د یوې بټن دباولو سره په کروڑونو انسانان به بې وجې او بې قصوره واقعېږي. د هتیارو په دنیا کې د کلاشنکوف د نوم نه څوک واقف نه دي چې د دې جوړولو والا چې د دې نوم د دې ایجاد کولو والا سوویت یونین یو ساینسدان د میکایل کلاشنکوف د نوم نه یې جوړ کړی دی او خپل نوم یې بل ورکړی دی کلاشنکوف. د وی جوړې زما دا ایجاد به د آرمي په کار راځي، خو کله چې دا کلاشنکوف ظالمانو خلکو د بې ګناه خلکو د قتلولو لپاره استعمال کو نو مایکل کلاشنکوف د ډېر سخت غم او افسوس اظهار یې وکړو. د په ډکه مجمع کې د خپل ایجاد ته کارډز او لیجنډ په نوم باندې هم آواز وکړو، یعنی یو لعنت یې ورته هم ووی. په 2013 کې د خپل مرګ نه مخکې د چرچ یو پادري ته خط ولیکلو چې په هغې کې ورته ولیکل چې زما په دې ایجاد باندې چې کوم خلک مري نو د دوی د مرګ دا ذمه به زما سر ته راځي. ورته یې دا هم ولیکل چې زما د روحاني دک او افسوس ناقابل بیان دی او دا غم به ما سره د خپل مرګ نه پس هم وي. خو د چرچ هغه پادري ده ته په جواب کې ووی چې د دې کلاشنکوف استعمال په نیت باندې ده. که چېرې دا کلاشنکوف ملټري د خپل حفاظت دپاره استعمالوي نو خیر دی او په دې باندې چې کوم بې قصوره خلک مري د هغې ټوله ګناه به ستا سر ته راځي. الفرډ نوبل چې دې دا نوبل پرایز انعامونه شروع کولو والا ړومبی انسان و او د نوبل دا اعزاز یې د ده په نوم شروع کړل. ولې چې کوم ساینسدانان د ښې فایدې حاصلېدو دپاره کوم ایجادونه کوي نه دې اعزاز سره به د حوصله افزایي کېږي. د دا سټیپ د خپلې زندګۍ د یو غټ غم نه اغوښتی و. اصل کې د په 1860 کې د ډاینامایټ ایجاد وکړو چې دا ډاینامایټ د بلډینګونو د راغورځولو په کار کې استعمالیږي
چې نن سبا یې زیات تر دهشتګرد استعمالوي. د الفا ډبل د روډ په مرګ باندې یو اخبار د ده د مرګ اشتهار جاری کړو چې د هغې خبر نوم یې دا ایښی و چې د مرګونو د تاجر مرګ، چې نوبل ته د دې خبر ډېر سخت دک ملو شو او دا سوچ یې وکړو چې چرې زما د مرګ نه پس به هم انسانان ما په دې نوم یادوي. نو د خپل پہچان بدلولو دپاره او د انسانیت بچکولو سیاستدانانو دپاره د نوبل پرایز انعامونه راوښکل، خو تر مرګه پورې یې په دې خپل ایجاد باندې ډېر سخت افسوس کړی دی. ریډ برادران څوک نه پیژني چې دې دواړو روریانو د پریکټیکلي جیز جوړولو دپاره خپله ټوله زندګي دې ایجاد ته وقف کړې وه او اخري کار یې د انسانانو په هوا کې د اوچتېدو او د هوا کې د ګرځېدو دا خوب یې پوره کړو او جیز یې ایجاد کړو او دوی دا ایجاد امریکني فوج ته ډېر په خوشحالۍ په حواله کړو. خو چې کله په لومړني جنګ عظیم کې امریکې خپل دا هتیار په جنگ صورت کې پیش کړو او بې ګناه خلک یې پرې مړه کړه او د دې جیز په ذریعه باندې ډېر امریکني فوج ډېره تباهي جوړه کړه. نو دې دواړو روریانو ډېر د غم احساس وکړو او په دې خپل ایجاد باندې بیا ډېر زیات افسوس کې پراته وو. امریکني وایپنس ایالوجي آرثر ډبلیو ګلیسټن ریسرچ د امریکن ملیټري ویتنام وار کې کلر US اورنج یا ایجنٹ اورنج بیساید نومي کیمیکل کې مدد وکړو 20 میلیونه ګیلنه په 9 کاله کې چې دا کیمیکل یې د ویتنام په ځنګلونو کې وویشتل او د دې کیمیکلو چاکا یې وکړه د جیزونو نه، ځکه چې اونې او نورې سبزۍ دې په ځمکه باندې ختمې کړي او د ویتنام آرمي په دې ځنګل کې پټ په پټه څه کاروایي نشي کولی چې دې اپریشن له یې ریچ هینډ نوم کېښودو. خو د بدنصیبۍ د لاسه د دې ایجاد د امید نه زیات خطرناک ریزلټ راووتو، ولې چې دا ایجنٹ اورنج نه صرف زهریلا اکساید دی بلکې د دې په دننه TCDD یو کیمیکل هم استعمالیږي چې دا د انساني صحت لپاره ډېر زیات سخت زهریلا کیمیکل وو، چې د دې ریزلټ دا راووتو چې د دې کیمیکلو د لاسه د دنیا له خلکو مړي او د ماشومانو په پیدایش کې هم مسلې پیدا شوي، مسکیری هم جام شوه، سکین انفیکشن او د کینسر په شانتې غټې بیمارۍ خورې شوې او د 2 میلیونو نه زیات خلک د دې بیمارو شکار شو، حتی تر دې چې د دوی د پټو زرخیزې ځمکې هم خراب شوې چې دا نن هم په هغه خراب حالت کې موجود دي. د جنګ ګټلو دې طریقې خلک د ډېر زیات تباهۍ طرف ته یوړل چې په 2003 کې ګلیسټن وویل چې څنګه موږ سوچ کوو ریزلټ هره پیره هغه شان نه وي، ولې چې ساینسي ایجادات د انسانانو دپاره ښه کار له هم په کار راځي او د تباهۍ دپاره هم په کار راځي، خو د دې مقصد صرف د انسانانو د ښه کار راتلو دپاره وي. او زه ډېر سخت افسوس کوم چې ما د دې کیمیکلو جوړولو کې مدد کړی دی چې د دې په وجه ډېر په لکونو بې ګناه خلک مړه شو. ما ته امید دی چې نن به ستاسو زما دا ویډیو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که زما دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. اوس به ملاویږو په یو بله نوې انټرسټینګ ویډیو کې. تر هغه وخته پورې د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.